د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم سختی او عذاب راځي نو دا د الله د نافرمانی د وجې نه راځي. کله چې د الله بندگان نافرمانه شي، د الله نافرمانی شروع کی، د الله د حکمونو نه بغاوت شروع کی او الله چې څه منې کړي دي او د څه نه منې فرمایلی ده هغه منې کړی شوي څیزونه هغه کله دوی شروع کی نو الله بیا عذاب راولي او بعضې وخت کې هغه عذاب راولي چې هغه ټول امت ته ټول قوم ته ورسي او بعضې وختونو کې هغه عذاب وي چې هغه جزوي توري بعضې خلکو ته هغه عذاب میلاو شي. مخکنو قومونو باندې به چې کوم عذاب د کمې ګناه په وجه راته هغه به ټول قوم ته هغه عذاب میلاوېد. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا په وجه باندې چې الله نه دا دعا غوښتې ده چې الله زما امت دا په یو ځل باندې ټول مه هلاکوه، نو لږ لږ عذاب به راځي ټول امت باندې به نه راځي، یو ځای کې به وي بل ځای کې به نه. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه عملونه موږ او تاسو ته ښودلی دي چې د کومو عملونو د وجې نه په امت باندې عذاب راځي او د الله د طرف نه دوی ته سزا میلاوي. ځکه قرآن مجید کې الله فرمایلی دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا. الله فرمایي کوم ورانه چې په ځمکه باندې راځي که هغه په وچه او که په لمده باندې سمندر کې او که په وچه ځمکه باندې سمندر کې اوبه بغاوت شروع او اوبه رازیاتې شي او په وچه باندې عذابونه راشي، زلزلې راشي، ګرمې هواګانې راشي، بارانونه بند شي، بدامني راشي، دا ټولې خبرې چې دي الله فرمایي دا د هغه عملونو د وجې نه دي کم عملونه چې د خلکو اختیار کړي او د خلکو شروع کړي. والله فرمایي لیذیقهم بعض الذی عملوا، د دې لپاره کوي چې الله دوی ته د بعضې هغه اعمالو څه نه څه سزا ورکړي چې دوی کوم عملونه کوي. الله قرآن کې فرمایلی ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله فرمایي الله مثال کې تاسو ته هغه کلی بیانوي، هغه خاریه بیانوي چې هغه ډېر په امن کې او ډېر په خوشحالۍ کې ژوند تېراو، مطمئن ژوند یې تېراو او رزق د هر طرف نه به ورته راروان، د هر ځای نه، یعنې امن مو او اطمینان مو دوی ته او د رزق فراخي مو وفي. فکفرت بانعم الله، دوی د الله په دې نعمتونو باندې ناشکري وکړه او ناشکري څه ده؟ د الله د حکمونو نه نافرماني. الله رب العالمین سره مقابله، الله سره مقابله دا ده چې الله وایي دا کار مه کوه او ته نه دا به زه کوم، د الله سره مقابله ده.